نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزت بندو مونږ درس شروع کړو د قرآن مجید. اولنی درس د قرآن مخکې څه بنیادي خبرې وي او د قرآن لاندې زندگی تیرول په هغې باندې م روشنایي اچولې وه. اوس چونکې د قرآن شروع کو چې د قرآن په شروع کې بسم الله راغلی ده، نو بسم الله الرحمن الرحیم ګوره د قرآن په شروع کې بسم الله راغله، بیا ورپسې الحمدلله راغله. نو اوله شروع الله رب العزت د خپل د نوم نه شروع کړی ده، ځکه حدیث کې راځي كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله تعالى فهو ابتر واقطع واجزم. هر عظیم الشان کار چې د الله رب العزت د نوم نه بغیر شروع شي هغه لنډی بوچی وي، مطلب دا بې برکت وي، هغې کې برکت نه وي. برکت څه معنا؟ هغه کار په خیر سره نه رسیږي، په نیمې کې پاتې شي، هغه کار کې شر وي، فساد وي، پکې فایده نه وي، نقصان وي. نو دې کې اشاره د دې خبره طرف ته چې هر کار کې د الله نوم به وي، چې بس کې هم بسم الله وایه، چې په لار روان هم بسم الله وایه، چې څه کار کې څه کار شروع کې نو بسم الله وایه، ځکه د قرآن شروع په بسم الله سره شوي. بل حدیث کې راځي الا من كتب منكم كتابا فليكتب في اوله بسم الله الرحمن الرحیم. ته چاته څه خط لیکي وغیره څه رساله لیکي نو هم په شروع کې د الله نوم لیکه. مونږ خو ګوره دفترونو ته ځو، کله یو ځای کله بل ځای، بس اول پکې د حضرت صاحب نوم ولیکو. طریقه خدای چې سړی پکې اول د الله نوم ولیکي، بسم الله اسې د هغې د پاسه واچي، ځکه چې دا کار زموږ برکتي شي. یو سړی دفتر ته روان انټرویو له وغیره له څه ډاکومنټ ورسره او دا ډاکومنټ د کامیابېدلو دپاره اسانه نسخه دا ده چې په شروع کې بسم الله لیکو بیا ورکه، نو انشاءالله الله به تا د خپل نوم په مدد سره تا کامیابی او تا به یو حد درجې ته رسئ، ځکه د الله د خپل نوم نه دومره حیا کوي. لکه څنګه روایاتو کې راځي په احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه د فرعون یو واقعه را نقل کړې ده چې فرعون ځان ته خدای ویلی او د خدای دعوی کړې وه، نو چې د خدای دعوی کړې وه نو فرشتو ورته ویل چې دا رونیسه او دله سخته سزا ورکه، د ستا درجې ځان له ورکړې ده. اوس که ته یو افسر سره هم کار کې ته د هغه درجه نیسو نو هغه به ته رسېږي، نو درته وایي ضروره په مخه دې ښه، تا به د هر څه نه ختم کړي. څوک هم دا نه غواړي چې یو سړی دې زما درجې ته ورسو، زما په منصب دې کښېني او ما نه دې منصب واخلي. نو الله رب العزت فرعون ته بیا هم څه نه ویل، څه د هغه په محل باندې د الله نوم لیکلی شوی، د هغه په محل باندې د الله نوم لیکلی شوی. دې د وجه نه الله رب العزت هغه ته سزا نه ورکوله، هلاک کولو یې نه.
نو د الله رب العزت دومره کمال لی. او بل ګوره فرعون یو ځای ته لاړو او 2 کسان ورله راغه دربار ته اول چې زمونږ پلانکې ځای دی او شاړه ځمکه ده په هغې کې مونږ ته اوبه راوله ځکه د خدای دعوې کړې وه نو وی ته مونږ ته اوبه راوله مونږ به تا خدای ومنو ته زمونږ خدای یې منو خدای هسم خو صحیح به دې هله منو چې تو اوس مونږ ته دا اوچ نیر کې اوبه راولې. نو هغه لاړو د شپې ناوختو او 2 بجې وي او خپل تاج به پخوا د باچایانو په سر کولو نه دی فرعون د خپل تاج را کوز کو او په ځمکې کېښودلو هغه صحرا و شګې وي او الله ته ویل چې الله تا ته ښه پته ده چې زه خو خدای نیم خدای تی حقیقي رب ته آواز وکړو الله رب العزت ته آواز وکړو چې حقیقي خدای تی زه خو خدای نیم خدا ستا نوم مې ځان له ورکړی دی اوس دې خلکو ته پاتې راځم شرمنده کېږم ذلیله کېږم رسوا کېږم نو دې خلکو په مخ کې ما رسوا مه کړې ذلیله مې مه کړې. نو چې دا هغه وویل نو الله رب العزت له حیا ورغه چې دې ما ته فریاد کوي نو الله رب العزت هغه نیر کې اوبه روانې کړې داسې نیرو دا که نه او داسې علاقه وه چې دلته کې په میلیونو مزل به دی کو دلته د اوبو نام و نشان هم نو او په هغې کې اوبه روانې شوې. یعنې دې نه معلومه شوه چې الله رب العزت د فرعون دعا قبوله کړه د فرعون سوال یې قبول کو او هغه اوچ نیر کې اوبه روانې شو چې هلته د اوبو نام و نشان هم نو شاړه علاقه وه. نو مونږ خو مسلمانان یو ایمان دی په مونږ کې نو بیا د مسلمان هرگز نه امیده کېږي چې الله به زما دعا نه قبلې. حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې یو سړی به آخرت کې به هغه ته ډېر لوی درجې ورکړلی شي ډېر لوی نعمتونه به ورکړلی شي دی به تپوس وکړي چې دا د څه شي دی ما خو دا اسم نو کړي ما خو د دې عمل نه دی کړی چې دا ما ته ملو شو الله به ورته تا پلانکې دعا کړې وه اما په دنیا کې هم قبوله کړې وه خو ثمره مې په دنیا کې نه وه درکړې تاله ما په آخرت کې ذخیره که دا مې د هغې بدله درکړه. یو انسان دی دا نه وایي چې زه دعا کوم زما دعا نه قبلیږي ټولې دعاګانې د انسان قبلیږي خو هغه په آخرت کې ذخیره کېږي. نو انسان لره پکار دی چې دا الله رب العزت نه غوښتنو کې سوال وکړي. الله رب العزت په دې سحر ټیم کې راکوشه ولنی اسمان ته الله رب العزت فرمایي ادعوني استجب لكم تاسو مانه وغواړئ چې زه ستاسو دعا قبوله کړم. نو مقصد د خبرې دا دی چې الله رب العزت د بسم الله نه شروع کړې ده. ولې شروع کړې ده چې موږ هر کار شروع کوو نو د بسم الله نه شروع کو. دا غرنګ کيو کتابونه زموږ سلف لیکلي دي صحابه به اول چې چاته خط لیکلو نو بسم الله به لیکل. دا غرنګ بلقیس چې سليمان عليه السلام خط لیکلو په شروع کې بسم الله لیکله. نو دا غرنګ هر چاله پکار چې په بسم الله باندې عمل کوي او د الله نوم په شروع کې اخلي ته په دې باندې یقین ساته صرف الله الله وایه په هر کار کې د شروع د الله د نوم نه کوه ته بیا ګوره چې دا کار د څومره په خیر سره رسیږي او دا کار انجام ستا اخیسته روځي. نو دې د وجې نه الله رب العزت نوم ذکر کو او بسم الله راوړه په د قرآن په شروع کې چې د خپل عالم کې څومره مخلوق ته د الله رب العزت چې تعلیم ورکړي چې هر کار ګورې کوي چې زما په نوم باندې شروع کوي. بل دې خبره طرف ته اشاره وکړه الله رب العزت چې ستاسو عقیدې صفا شي چې شروع د بل چا په نوم ونه کوي د مشرکانو د کفارو په نوم باندې شروع نه کوي زما په نوم باندې شروع کوي چې په هر کار تاسو کوئ داسې مه وایئ چې دا کار به پلانکي مونږ لو کې ډنګلې مونږ لو کې دا بل شیز به مونږ لو کې بلکې د الله په نوم سره به دا کار کېږي. ځکه او بله دا خبره و بله نقطه پکې دا ده چې بسم الله الله رب العزت په شروع کې روړه چې کفارو به چاته خط لیکل لات او عزات او منات دا به لیکل بسم الله والعزات والمنات دا به لیکل. نو دې د وجه نه دا
بسم الله الله رب العزت روړه دې خبره طرف ته اشاره کا چې تاسو وای بسم الله دا الله نوم بوای بلکې داغي په عقیدو باندې رد راشي چې تاسو ذهن نه دا عقیدې وزي هغه مشرکانو چې کمی عقیدې وي د کفارو چې په هغه باندې رد راشي چې لات او منات او د بوتانو عقیده به تاسو په زړه کې نه خالص په د الله رب العزت عقیده وي بسم الله الله رب العزت راوړه بل د بسم الله کې ډېر حکمتونه دي دې کې ډېر خبرې دي بل دې د پاره دا بسم الله الله رب العزت ذکر کړی دا چې انسان د الله په نوم باندې ټول کارونه کوي الله ته هر کار ور اوسپاري دې نقطې طرف ته پکې اشاره ده چې یو کار شروع کړي نو د الله نوم والا په الله باندې تا کار اوسپارلو کله چې په الله باندې تا کار اوسپارلو حدیث کې راځي حدیث قدسی دی الله رب العزت فرمایي اذا اکل الانسان منا کله چې انسان یو کار اوسپاري په مونږ باندې نو مونږ به ول خیر سره رسول دا غي انجام په مونږ باندې دي نو په بسم الله په ویلو سره دستا کار الله باندې اوسپارل شو چې په کم کار باندې بسم الله ویل د الله نوم دی واغسو د الله په ذمہواره باندې شو چې یو کار مو ته د الله په ذمہ باندې پر خو سن څنګه باندې کیږي خامخا به خیر تر رسیږي نو دې د پاره د الله په نوم باندې شروع کوي بسم الله ډېر ډېر وای او بل دا خبره کور کې بے برکتی وي او کور کې جنگ جګړې وي شرونه وي فسادونه وي 310 لزل روزانه بسم الله وای کور نه به شر او فساد ختميږي خیر برازي برکت برازي او مینه محبت برازي نو د دې لپاره اول مونږ ته استاد درخواست کو چې دا زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک هم وکړئ کمنټ هم ولیکئ او د دې لپاره چې تاسو وختن فوختن درسونه ملاويږي جزاکم الله خیرا